باب من دعا الى الضلالة وصلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې څوک دعوت ورکوي بیلارۍ ته ګمراهۍ ته حدیث نمبر لګوه خشپاړسم نمبر باب چې څوک دعوت ګمراهۍ ته ورکوي او اسباب د ګمراهۍ یا یو طریقه دی سیئه سینما جوړی ویډیو گیم ته شراب خانه میخانه رنډی خانه د ګناه ځای لقول الله تعالی ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم بچ خلک ورته راغواړي هغې سره علم نشته جهالت کې او دوی په ګناه اخته کوي د دې خلکو ورسره پوره برخه د ګناه کې نه. وبه قال حدثنا الى اخر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها وربما قال سفيان من دمها. ګوره یو سړی ډېر حیران شي چې د امام الانبیاء طریقې پریدي او د اغیارو طریقې خپلې دویم په دې ډېر حیرانیږي چې قرآن او حدیث او د دین لار پریدي او د هغې په لار کې بېدینۍ بنیادونه ږدي. د آدم علیه السلام زوی قابیل خپل ورور هابیل مړ په ناحقه تر قیامته چې څومره ناحقه قتلونه کیږي د ټولو سره چونکې بنیاد قابیل ښیده دی ورسره په ګناه کې باقاعده شریک. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق اهل العلم. نبی علیہ السلام دا ذکر کړی دی چې ګوره وحز علیه وروستو به اختلافات راځي ډېر زیات اختلافات به په آخر وخت کې راشي او رسول الله مبارک تحریض و تشویق ورکړی په اتفاق د اهل علم چې علمای با عمل صادقین دا باید متفق و ماجمع علیه الحرمان او امت به په هغه طریقو باندې عمل کوي چې د مکې او د مدینې خلک په هغې باندې متفقي په دې باندې وما کان بها من مشاهد النبي والمهاجرین والانصار او بل په حق باندې چې په کوم امورو کې اهل مکه او اهل مدینه رسول الله مبارک په خپل سترګو باندې لیدلی ده او کم مهاجر چې مکې نه تلي او کم په آخر وخت کې به دا اختلافات او دا لانجې راځي خو تاسو به عمل په دې باندې کوئ. رسول الله نه په عیدګاه کې په منبر په دې ټولو ځایونو کې اورېدلی دي ښه نو تاسو به په دې پسې ځئ. وبه قال حدثنا اسماعیل الى اخره وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن محمد قال كنا عند ابي هريره. د امام بخاری رحمت الله علیه د عباراتونه صراحتا داسې معلومیږي چې د اهل مکه او اهل مدینه اجماع دا حجت د باقی امت د پاره معنا دا یا به د اهل مکه او اهل مدینه اجماع ته په نورو اجماعاتو باندې ترجیح ورکوي. اجماع حجت او په حجیت اجماع منعقده ده او متواتره ده. عن محمد قال كنا عند ابي هريره رضي الله عنه عليه صبان مشقان من كتان فتخمد فقال بخ ابو هريره يتخمد في الكتان لقد رايتني واني لاخر فيما بين منبر رسول الله. وای ابو هريره څومره خوشبخت او بختور ده تاسو وګورئ چې نن دغه شانته خوراک او داسې کپړې چې په دې موږ پوزې پاکو او هغه زمانه کې موږ ته دومره دا کپړې نه میلاوېدې چې ځانونه هم پې باندې پټ کړي وای. فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حجره عائشه مغشيا عليه فيجيء الجاري يضع رجله على عنقه او جدا براتلو په دې څټ به ورته خپې خودې وې د باندې پیریان راغلي دی او دا غریب خو به د لوږې نه داسې پروت ول. وما بي من جنون ما بي الا الجوع به. قسم په خدای دا د لوږې درد و معده چې خالی شي یو نوع درد راځي بیا سړی داسې پړ مخه یو د ګردو درد یو معده چې خالی شوه علم المعده بس سړی الټه پروتي وي خلکو به ویل لیونیت او زه خو نه وم زه درد معده باندې مبتلا وم. وبه قال حدثنا الى اخر عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر
فأتى العلم الذي عند دار كثير بن وې سعود زما شوم ما خو رسول الله ته ډېر ګران ومنو ځکه ځان سره د عید مانځه ته بیولې او که دومره زه ورته ګران نه وای نو ما شهدته من الصغر زه به یې نه وای بیولې ځکه زه نابالغ ومله وصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه ثم امر بالصدقه د حضور پاک د وفات په وخت کې د ابن عباس عمر 14 کالو د امام بخاری غرض دا ده چې عیدګاه من کل الوجوه مسجد حقیقتا نه ده که عیدګاه من جمیع الوجوه مسجد حقیقتا و نو هلته خو اذان و اقامت کېږي دې کې ولې نه کېده نه اذان شوی ده او نه پکې اقامت شوی نه بالغ بچي بلا کراهیته چې آداب باندې پوهېږي دا ځان سره بیولی شي فجعل النساء يشرن الى اذانهن ولوجههن فامر بلال فاتاهن ثم رجع بس د غوږونو نه والی او د مریو نه لاکټ امیلونه راویستل او د بلال په لمن کې اچولل وبه قال حدثنا الى خلال بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قربان ماشيا وراكبا بس کله به پیادل تو کله سور دواړه جایز ده وبه قال حدثنا الى اخره عنه من عائشه رضي الله عنها قال لعبد الله بن زبير ادفني معي صاحبي ولا او زما یعنی ما د خپل بونو سره د بونو نه تعبیر په صواحباتو باندې او ځکه بنه به بنه ته بنه نه وای بلې ته مرګري وای صواحب معنا ملګری ما د خپل ملګرو سره ولا تدفني مع النبي في البيت چې په کومه کمره کې حضور او زما بابا جان دفن دي دلته مې مدفن کوي ځکه وای ډېر خلک چې راځي نو زما د بابا جان او د رسول الله مبارک بس تعریفونه کوي ورسره به زمام کوي زه ځان د دې قابل نه ګڼم چې خلک د زما صفاتونه او فضایل بیان کوي او تعریفونه دي وکړي نو ما به په جنت البقیع کې د خپلو ملګرو سره دفن کړي. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله قال وكان الرجل اذا ارسل اليها من الصحابه یعنی مدینه کې بچی هر صحابي قریب ال الموت شو مور بیبي ته پیغام راولېږي وې مور ما ته به د دفن اجازت نه استا په کمره کې چې محبوب دی ابوبکر په خوا کې دفن شمه هغه ورته جنه زه چاته ترجیح نه ورکوم کنه د هر صحابي یو ارزمان خو دغه وخت صحابه پوره شو کوم ارمانو سره ولس تاسو ته پته شته چې په کوم کټ باندې د اقا مدني مبارک جسد اطهر پروت دی وفات وخت او جنازه مبارک اوچته شوی او دفن ته نږدې شوی په هغه کټ باندې بشمیره صحابه کرام بعد الوفات ایښودی شوي دي د تبارک دپاره خو دا دویم ارمان چې د هر یو دا تقاضا وه چې زه د رهایشي کمره کې دفن شم محبوب سره دا نه شو کېدی دا مشکله وه د دوه کسانو ځای یو کې حضرت عمر دفن شو بلکې به حضرت عیسی قرب قیامت کې علیه السلام دفن کېږي. وبه قال حدثنا الى اخره قال ابن شهاب اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بنات العوالي والشمس مرتفعه وبه قال حدثني عمرو یعنی دا کمره مې درته ویلې ولکند کې وتر نا وخت به په دې کې نور ول الى اخره به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الى اخره به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الى اخره به قال حدثنا اسماعيل الى اخره وبه قال حدثنا ابن ابي مريم الى اخره وبه قال حدثنا عمرو بن علي الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فارسلت التي او چې د کوم اسونو ازمار کړو دی هغه ابتدا او انتها دا تقریبا تر حفیا پورې و او لیلا ثانیه الوداع و میلا شپږ میلا دا بدی منډه په باندې وهل او چې کم لم تسمر امدها ثانیه الوداع الى مسجد بني زريق دا یو نیم میل او 2.5 کیلومتره فاصله او مزمر سونه منډه ډیره وای مخکې د ازمار خبره کړې. وبه قال حدثنا اسحاق الى اخره وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره ان هشام بن عروه حدثه عن ابيه أن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركب فنشرع فيه جميعا وبه قال حدثنا فنشرع فيه جميعا مرض وفات کې بم په دې خانه کې آقا مدني کې نو چې د و ګوډو نه چې تا غي خلې کولاو شوی نه من باندې ما باندې وبره واچوي من په شریکه په حضور باندې وبو واچول. عن انس رضي الله عنه حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين الانصار وقريش في دار التي بالمدينه الى اخره وبه قال حدثنا الى اخر النبي بردة قال قدمت المدينه فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق الى المنزل
فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. او راځه ما سره لاړ چې په هغه پیالې به در باندې اوبه وڅکم چې په کومه پیالې زما په کور کې زما د کور پیالې و حضور پې اوبه څکلي دي. وتصلي في مسجد دا مسجد لغوي ده چې زما په کور کې په کوم ځای کې لمونځ کړی په هغه ځای کې به تبرک دپاره لمونځ وکړي. فأسقاني سويقا وطعمني تمرا وصليت في مسجده وبه قال حدثنا إلى آخره أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلى بي وادي العقيق او دا زموږ تاسو کتاب الحج کې تیر شو چې احناف قران افضل وای په وادي العقيق چې حضور شپه وکړه نو ساری ویلې چې ما ته اتاني آتن فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرتين أله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرئ وهو في معرفه بذي الحليفه فقيل له انك ببحر مباركه باب قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء. دا زمانه و چې رسول الله مبارک دو شان نزول ذکر دی یو د احد په معامله چې غاخونه مبارک مات مخ مبارک زخمی شونډه زخمی حضور اراده د خیرو الله ورته خیره مکوا یا د طائف واقع ته اشاره نو چې په کم ځای کې دا دوه حالت پاکه مدني باندې راغلي دي نو بس الله ورته وایي چې ته بده کې کار ملره بس تا د خلینه دعا خیره وتل دی او قبلېدل دي بس ته ما ته پرې دا یا چاته به توفیق د ایمان ورکم توبه به وباسي او یا به هلاک کمال. وبه قال حدثنا احمد بن محمد الى اخر باب قول الله تعالى وكان الانسان اكثر شيء. یاره انسان څومره ډیر باسونه در سره کوي څومره ډیر جوابات درته درکوي نو صور د اصل کې د علي صاحب او فاطمه بی په حق نازل لیکن دلته انسان کافر مؤمن د مناظره کوي ورسره پناه حق باندې ولا تجادلوا اهل الكتاب مباحثه مناظره مکوي مناظره کاږه حق تسلیم حق دی باري وغه حق منی نه. وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره قال ابو عبد الله ما ذاك لين فهو طارق ويقال طارق النجم والصاقب والمضيب ويقال اسقب نارك للموقد. وبه قال حدثنا قتيبة الى اخره باب قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا. ګوره همدارنګ ما ګرځولې تاسو یو امت درمیانه افراط تفریط نه پاک نهایت اعتدال باندې روان او تاسو غوړې د قیامت پر ورځ په نور امتونو باندې شهادت کې او شاهد څوي ثقه سړی وي عادل سړی وي چې عادل او ثقه نه یا خو نه کوي کنه. وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه عليكم بالجماعه فمن شذ شذ في النار وهم اهل العلم. مراد جماعتنا جماعت علماء صادقين وراسخين ده. وبه قال حدثني الى اخر ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامه فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا ربي فيسأل امته هل بلغوا الله درس معلوم دی اتمام حجت کوي کنه اظهار عدل کوي ما جاءنا من بشیر فیقال من شهودک گواهان دی وای گواهان می حضور او دی حضور امت داله نو هغه جرح کولای شي امت جرح کوي چې گواہی کې مشاهده دی خو هغه وخت کې نه وکنه فیشهدون ثم قرار سو ولی مونږ ته قران راغلی او صادق او مصدوق او ستا نبی راغلی او صادق او مصدوق قران کې فلا بسفیم الف سنه الا 50 عام او انی دعوت قومي ليلا ونهارا مونږ د قران او دغه نبی صادق په جبتار بیا رسول الله سلطانی گواہی او زما امت رښتیا ویل. باب اذا هذا العامل والحاكم فاخطا خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. مولانا صاحب یو عامل گورنر قاضي مفتی یا بل حاکم چې دا عاشر او متصدق د خطا شي یو مسله کې یو فتوا کې یو جواب یو حکم کې او دا جواب او فیصله او فتوا حکم د ربی قانون خلاف ورکی او دا به علم ورکی د دې ورکولو سبب جهالت وي نو د حکم به معمول نه مردودي هغه باندې به عمل نه کیږي قول نبی من عمل عملا ليس عليه امرنا چا چې عمل وک په داسې یو کار چې هغه زمونږ د طریقې نه خلاف فهو رد هغه به مردود یل. وبه قال حدثنا اسماعیل الى اخره باب وجه الحاکم اذا اجتهد فاصاب واخطا. مولانا صاحب قانون دا چې قاضي به اول مجتهدي که مجتهد نه بیا به مقلدي نو چې مقلدي دی به اجتهاد کې علت به مستنبط د قران حدیث اجماع نه نو کچیرته اجتهاد کې حق ته ورسېده دوه ثواب دي یو د اجتهاد بل حق ته رسېدو او که اجتهاد یو کو خطا شو یو ثواب ده.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد الى اخره باب الحجة على من قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وكان يغيب مولانا صاحب په دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه رد کوي په هغه کسانو باندې هغه وایي چې څومره احکام د حضور پاک د ټول په ټوله کې ظاهر او مقصد د امام بخاری رد د روافض او خوارجو باندې چې هغوی دا وایي چې حضور پاک نه ځینې احکام تواتر سره نقل دي او په خبر واحد عمل ناجایز دا چې کم احکام ته په واسطه د خبر واحد باندې نقل شوی دی په هغې باندې به عمل حالان کې په خبر واحد باندې عمل بال اتفاق په اجماع دی امت د صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین ټولو په دې اتفاق ده چې زمونږ د شریعت اکثر احکام په خبر احاد ثابت رد پر روافض او شیعاګانو باندې وکړ. وبه قال حدثنا الى عبيد بن عمير قال سألنا ابو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر لما اسمع عمر سے مصروف هغه لاړ اواز و نو ورده چې لاړ نو دی ویل چې الکه ما خو عبد الله ابن قیس ابو موسی راغوخته او څه شو اجازت ویسه به تاسو په یو کار کې مصروف وي ما درې وارې تاسو نه اجازت غوښته جواب مرانه که او آقا مدني وی چې درې وارې به اجازت غواړي الاستئذان ثلاث د هغې نه پس بیا که جواب میلاو نشي ځئ به عمر صاحب ورته ویلې ښه ته په دې باندې ما ته اوس ګواه راوله الهانی الصفق بالاسواق ما در بازار د خلکو فیصلې کولې ما ته ګواه راوله فقال عمر خفي علی هذا من امر النبي دا الاستئذان ثلاث دا بګوره حکم ده لیکن عمر ته وی ګواه راوله ګواه د توثیق دپاره او چې ستا د خبرې او توثیق او وثوق وکړه. وبه قال حدثنا الى اخره يقول اخبرني ابو هريره قال انكم تزعمون ان ابا هريره يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد اني كنت امرا مسكين الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امير البطن زد رسول الله طالب مو صرف د خېټه چې روټي کور او د سبا غم را سره نه ول. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواق وكانت الانصار يشغلهم القيام على اموالهم او د زمینداری کول او مهاجر تجارت کو ابو هريره یو کارم نه کو سبقونه یادول. فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من يبسط رداءه څوک شته چې دا څادر وغواړي یو زه ورته دمونه واچوم او هغه خپلې سینې سره ما ورته څادر وغواړم هغې نه پس بیا زما نه څه هېر شوي نه دي. فبسطت بردة كانت عالية فوالذي بعد بالحق ما نسيت شيئا سمعت منه باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول رحمت الله د دې نه په کتاب بل ځای څه تعبیر کېږي ترک النکیر تقریر النبي تقریر کله په اقوالو کې کله په افعالو کې د آقا مدني مخکې یو کس خبره وکړي وایي وري حضور سره رد ونه کړي دا دلیل دی دې چې دا جایز ده او دا حجت یا یو سړی یو عمل وکړي حضور یې وګوري رد انکار ونه کړي دا دلیل تقریر النبي فی الاعمال شو دا حجت او د نورو نه د نورو تقریر دا حجت نه ده ولې نور که څه پاتې کېږي یا بغیرتۍ نه یا بهمتۍ نه یا د یرې نه یا د ډار نه یا د لالچ نه او دا د دې شیانو توهم په ذات رسول کې کېدی شي نو تقریر النبي ترک الانکار په قول او عمل باندې دا حجت ده او د بل چا نه ده. وبه قال حدثني يحيى عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن السويد الدجال قلت تحلف بالله و ابن سوید مسله ابن سیاد تیره شوې ده که نه چې دجال خو اصغر وی ده به قسم خوړه چې دی دجال خو قسم کې دی حانس نه ده ځکه حضور پې رد نه ده کړی ولې دجاجلۍ ثلاثو کې یو دجال و. باب الاحکام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلاله وتفسيرها ګوره احکام چې هغه معلومیږي په دلایلو باندې او کیف معنی الدلاله یو دلالت ده یو دلالت ده یو دلالت ده دلیل د کې مبالغه کمه ده نفس رهنمایی دلیل کامل مکمل رهنمایی چې تا منزل مقصود ته ورسوي او دلیل په دلیل باندې دلیل پیش کول لکه تدقیق په دلیل وای. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر الخير وغيرها ثم سئل عن الحضور فدلهم على قولهم فمن يعمل وای ګوره د آیات ته وګورئ نو چا چې د ذرې برابر خیر د خرونو متعلق آیات په باب د زکات کې نشته نه حدیث خو کاری خیر کې راځي سړی که کوم خر دی الله په نوم غریب ته ورکوي چې ځان ته پې مزدوري کوه الله بدله ورکوي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح فقال لا اكل ولا احرم نه خورم او نه حراموم او په دسترخوان خوړلی شوې ده حضرت خالد خوړلې ده ابن عباس وی چې لیس بحرام خو طحاوي وی چې عاقبت الامر دا حرامه شوې ده.
وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير لصلاه لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي له اجر فرجل نبذ في سبيل الله کتاب الزکات کې مو ویل کناله. وبه قال حدثنا الى اخره عن امنا عائشه رضي الله عنها ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ام حفيد بنت الحارث بن حزن ګوره کیف یغتسل تغتسل د دې په کتاب الصلات طهارت کی خبره تیر شوې ده. احدث الى النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا واحدا وضبا فدعا به غوړیو پنیر او د سمسره سره کړي و فوکل علی مائدته فترکهن النبی کل متقذر لو لک څوک چې یو شي نه نفرت او کرکه کوي ولو کنا حراما ما اوکل علی مائدته کمل کلیه حرام وای نو په داسې دسترخوان چې حضور ناس هغه بیا نه پریدي ولا امر بیا کلهن او نور ته نه وای چې تاسو یو خورئ زما طبیعت نه مني. وبه قال حدثنا احمد بن صالح الى اخره. وبه قال حدثنا الى اخره ان امراه نادت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فامر بامر فقالت ارايت يا رسول الله ان لم اجدك قربان کزنه تاسو ما سره واده وکړه کزرا شم تاسو نه دې مطلب دا وک تاسو وفات شوی وفات یا ابوبکر بیا ابوبکر ته ورشه زما واده به در سره پوره کړه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء. اهل کتابونه دیو مسلې ته بوس مکوي ګوره قصص بیانوي هغایت نه حدیث عن بني اسرائيل ولا حرج قصې مرادي او د مسلو ته پوس ولې مکوي خو هغه به جواب د تورات اندر کې انجیل نه دواړه محرف دي شپږ ډیر زره اختلافات په انجیل کې دي او هم دومره تقریبا تحریف په تورات کې ده دی هغه کتاب محرف ده هغه کې تغییر او تبديل پاغه ایمان راوړي هغه نه تاسو کوي او تاسو قران دا غیر محرف منزل الله بدون تغییر او تبديل جامع د ټولو کتابونو خپل قران نه ولې تاسو نه کوي. وقال ابو اليماني الى اخر سمع معاويه رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينه وذكر كعب الاحبار فقال ان كان من اصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الكاذب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار الى اخره. به قال حدثنا الى اخره ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسوله احدث تقرؤونه محدا لم يشب وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بايديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الا ينهاكم ما جاءكم به من العلم عن مسألة لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما يعرف إباحته وكذلك أمره. ګوره چې د یو شی اباحت معلومي هغه نه بعد بیا هغه حرمت راځي حرمت بعد الاباحت کی نو چې د یو شی د اباحت پته نه لګي هغه کې ستاسو څه کار د چې تاسو نه کوي لکه دا کول هینا حل اصيب من النساء چې کله دوی احرامونه مات ک په حجۃ الوداع کې چې چاته متو کړي و رسول الله ورته پورا ځان حلال کې خو دینه د احرام نه مخکې جما مباح وکنه و مباح وکنه نو دلته خو د تاسو ضرورت هم نه پیدا کیږي چې دا مناسب د احرام په وجه چې احرام من ختم شو خو معنی ختم شو کنه. وقال جابر ولم يعزم عليهم لیکن حضور علیہ السلام اصحاب کې دا نه دی ویلي چې جما در باندې فرض یا واجب ده اباحت اجازت ورکزه کم مخکله منع نم سوا مباح ولا. وقال ابن معاويه رضي الله عنه عن اتباع الجنازه من ته ویلي زنانه به جنازې پسې نه ځي لیکن دا حکم را باندې واجب کړي نه ده یعنی د دې لپاره ترک المشي بهتره ده. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم الى اخره. وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثني عبد الله بن مدني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاه المغرب قال بصلاه لمن شاء كراهيه ان يتخذها سنه. باب كراهيه الاختلاف. الکه اختلاف العلماء رحمتون او دلته وی کراهیت ګوره یو خلاف ده یو اختلاف ده یو جواب دام د چې ذکر ته دلته اختلاف ته مراد نه خلاف هغه چې بلا دلیل دی امت اجماع اکثریت قاطع دی علماء یو خاطر یو کس بلا دلیل ته نه لاره بدلی او دویم دا اختلاف په هغه امور کې چې هغه کې اختلاف نه دی وکړ هغه قبیله د محکمات قرآنیونه دي احکام د شرع محکم لغیره دي کنه دي د رسول الله علیه السلام په وصال او په وفات باندې ټول محکم لغیره شو دي کې به اختلافات نه کوي. وبه قال حدثنا الى اخر عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما تلقت قلوبكم فإذا ترسوم چې زړونه مطمئن او پر سکون یو چې کلم زړونو کې
تیارو قبض راغی بیا پاڅي دا معنا یو ګنټه خوب آرام وکړي بیا اودس وکړي تلاوت وکړي. وبه قال حدثنا اسحاق الى اخره به قال حدثنا ابراهيم بن موسى الى اخره باب قول الله تعالى وامره شورى بينهم وشاورهم في الامر. د مسلمانانو ټول کارونه باید مشورې سره ولا خاب من استشار مغازی کې احد کې تیر ده چې کله الته د کندونه صحابه راکته شول او د حضور د امر مخالفت راغله صحابه او تاویا شهیدان او زخمیان نو حضور زړه کې لخفو الله تعالی ورته وشاورهم فی الامر سره د دینه چې د کندونه ستاسو د اجازه تو بغیر کو شوی دي بیا هم د سره کارونو کې مشوره کوي مشاورت قبل العزمی کله چې امیر عزم مصمم کوي هغه نه مخکې به مشوره کوي بیا د مشوره کې او د چارای منل ضرور نه دي امیر صاحب چې کوم رائے باندې فیصله کوي ښه وتبین پس له تحقیق ده چې کله د ښه سوچ او فکر وکړي چې را دغه کار کې فضیلت د بیا فیضا اعظم تفتوکل علی الله فیضا اعظم الرسول لم یکن لبشر التقدم علی الله ورسوله کله چې حضور په یو کار امر مصمم اراده مصمم وکړي یو بشر د پر جایز نه ده چې د په خبر او د الله په خبر وړاندې چې نه قربان دا کار بداس شو کو بیا چاته د مخالفت اجازه نشته. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم احد بالمقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لامته وعدما قالوا اقم فلم يمل اليهم بعد العدم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لامته. نبی چې یو ځل د جنگ سامان واچي هغه ته مناسب نه ده چې دا کېدې تر څو چې الله فیصله نه را لېږلي یا د غلبې یا د مغلوبیت. ګوره دواړو سره مشوره کړې که نه اسامه ولې زموږ مور ده پاکه د علي صاحب ورته چې قربان ولې په ځان ټینشن راولي ښځې خو ډېرې دي خو دا خو مسله داسې نه وه حضور ته هم پته وه چې پاکه ده خو علي صاحب د حضور ټینشن او خفګان ته وکتل. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمنا من أهل العلم بالأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح تاسو دا ویلي وګڼه چې په فرایضو کې په واجباتو کې په سنتو کې مستحباتو کې استخاره نشته په حرامو کې مفسدو کې مکروهو کې استخاره نشته استخاره خو مباحاتو کې وي ګنل. لم يتعدوا الى غير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وراى ابو بكر قتال من منع الزكاه الى اخره وبه قال حدثنا الأويسي الى اخره وبه قال حدثني محمد الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرد على الجهميه وغيرهم التوحيد. مولانا صاحب ټول بخاری شریف کې چې 8 څومره عنوانات د کتابونو په نوم باندې راغلي دریاویا یا کم او بیش پر ټولو کې آخري کتاب الرد علی الجهمیه دا او ټولو کې آخري سپاره چې مولانا خلیل احمد سهارنپوری دا بخاری تقسیم کړي او په 13 سپارو نن له شروع شه 2 صفحې مخه ته نو دا ټولو نه آخري کتاب هم دا او د کې تقریبا 58 ابواب دي او د ټولو نه آخري باب قول الله ونزع الموازین دا هر کله چې امام بخاری فارغ شو له مسائلونه د فقه نه د اصول فقه نه شروع وکړه په مسائلو د علم الکلام د علم الکلام موضوع سره ذات الرسول و صفات الرسول نو په دې کې وما يتعلق بها او کم مسائل چې تعلق د علم الکلام سره د عقیده سره ده کنه نو فلهذا په دې باندې د خپل کتاب ختمي گویا کې د اعمال نه فارغ شو عقاید شروع کو سوال دا پیدا کیږي چې اعلی او اولا اصول عقاید دي دا به د اول کې راوړي وي تب ورته چې دا عالمانه طرز العمل د علما ادنانه بطرف اعلی ترقی کوي ترقی ادنانه دا مخکې ذکر شو په نسبت د عقاید و ادناو دا او چې اخیری ذکر کی کتاب په ختمه په نسبت د مسائل ما تقدمه او دا اعلی اولا اصول دي دې لپاره چې فاتحه په اعلی وا کیف کان بدء الوحی او انتهام په اعلی باندې راشي انتها په اعلی باندې نو زه دلته نور خبرې 2 یا 3 درته وړې کوم یو خدا ده د هر ځای کې اصول دي زمنګ د زمانې نه چې په دې کې پوره بحث نه کیږي موږ ته زمنګ شیخ دا شو فرمایل وی تاسو به کوشش وکئ چې په هر قیمت دا 2 کتابونه ځان له پیدا کړئ یو الملل والنحل دی عبدالکریم شهرستانی چې څومره فرق باطله دي په کم ځای تیر شوي دي کله پیدا شوي عقیده یې سوه او وشته که نه هلته به دا ذکري دویم د مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه هغه وایي د هغه کتاب د المهند علی المفند نو وایي علما وایي چا کره چې مهند علی المفند نه
وې دی نه وایي چې زما کتابه د کتابخانه د کتابونو نه ډکه ده هغه صرف او صرف چې څومره فرق باطله دي 140 فرقې دي یا 2 فرقې دي یا کم و بیاش فرق مبتدعه دواله گمراهان چې هغې کې سر فهرست معتزله دي قدریه دي جبریه دي مرجعه دي جهمیه دي کرامیه دي هغې کې روافض دي هغه کې وروستو یوه فرقه اهل حق دا د چا ده دا د اهل سنت والجماعت دلته چې دی ډیر رد کوي په جهمیو باندې کوي دا جهم بن صفوان دا کوفه کې پیدا شوی ده او د ملګریم دا ټول د اعلی درجه گمراهان او بدعتیان دي د هشام بن عبدالملک په دور کې د ښکاره شوي دي امیر المؤمنین فی الحدیث عبدالله ابن مبارک وایي زه هېڅ پروا مې نه وي که زه د مشرکینو په قول عمل وکړم یا د مجهمو د جهمیو زیات اقوال مشابه دي د مشرکینو د اقوالو سره نو فلهذا زه د دوی په قول باندې فتوا هم نه ورکوم لأن قول یضارع قول اهل الشرک احیانا اوس دا فرقه ختمه شوې ده 128 هجري کې نوم نشان هم نه خو دا نور فرقې معتزله 12 ډلې دا شته دي قدریه شته جبریه شته کرامیه شته اوس دا جهمیه د الله صفات نه مانی ولې و یا بعین یا بغیر تاسو لا عینه ولا غیره په شرقایت کې ویل که عین شي تعدد د قدما او لازمي کې غیر شي باری تعالی محل د حوادثو دواړه نه منو معتزله ته صفاتونه منی ثبوتی علم قدرت او سمع او بصر و غیر سلبی صفاتونه و فعالی صفاتونه نه مانی دا رنګ قدریه کله وای چې خالق د افعال او اختیاري بنده د غیر اختیاري او الله ده او دا بل ډلې وای چې افعال حسنه او خالق الله ده او قبیحه او خالق بنده خدا ټول فرق دواله باندې په دې کتاب او په دې باب کې امام بخاری رد بلیغ کوي بیا الحمدلله استاسو دا کتابونه ډیر خري هاشي کتاب التوحید والرد علی الجهمیه وغیرهم کتاب التوحید تقدیم و تاخیر وکا دا کتاب التوحید دا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې او په دې کې رد په جهمیو باندې چې څوک تشبیه کوي څوک تعطیل کوي تشبیه څوک کوي مجسمه تعطیل څوک کوي جهمیه نفی څوک کوي معتزله په دې ټولو باندې رد وکړي کتاب التوحید والرد علی الجهمیه نو دا رد علی الجهمیه به عطف کې په کتاب التوحید باندې دې کې امام بخاری دی الله وحدانیت به اعتبار ذات به اعتبار صفات ثبوتی سلبی افعالی ټول ثابتای نو چې ټول ثابتای په ټولو فرق دوالو باندې څوک رد وکاو مذهب د اهل سنت والجماعت څخه اهل سنت والجماعت صفات ثبوتی مانی سلبی مانی صفات الافعال مانی نو هغه مذهب ثابت او بدای باندې رد راغی وای ګوره باب ما جاء فی دعاء النبی رسول الله مبارک به دعوت ورکاو امته امته په گمراه فرقو باندې پدې کې امرت الی توحید الله تبارک وتعالى ټول گمراهان به دی الله وحدانیت تر بلل توحید الله تبارک اسماءه وتعالى جده او دی الله تعالی شان بالا او برتر د دی هغه خبرونه چې فرق باطله دی الله په ذات پورې کوي چې څوک د بنده سره تشبیه ور کوي څوک تعطیل کوي چې بس صفات نشته او څوک صفات مشابه کوي د انسان پر ټولو باندې رد راغل قال حدثنا ابو عاصم الى اخره حدثني عبد الله الى اخره وبه قال حدثنا محمد بن بشار الى اخره وبه قال حدثنا الى اخر عن سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك یعنی ټول شپه یوازې قل هو الله ویلې و د وظیفې په هیڅ او بل صورت نه ویلې چې سحر شو حضور دراغه د خیال دا چې ما ګوند ډیره لګه وظیفه وکړه یو صورت اخلاص می بار بار ویل نو نبی علی السلام ورته څو ویل وای کنه والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران سړی دا د قران د ثلث سره برابر د شت اوستا تاسو ویل کنه د قران د ثلث سره ځکه قران مشتمل د پدری انواع باندې احکام قصص صفات نو وګوره احکام قصص صفات
نو په دې کې یو مستقله حصہ د توحید ذاتی و صفات ذکر کیږي یا سورۃ اخلاص یو حصہ ده چې مشتمله ده په صفاتو د باری تعالی باندې بل توحید مرکزی موضوع د قرآن توحید چې کم توحید ذاتی و صفات په سورۃ اخلاص کې ده په تمام قرآن کې په بل ځای کې نشته او چا دا ویلی چې سورۃ اخلاص وظیفه د محبت نه کوله او دا یو اکثره نسخه ده په باب د عقایدو کې چې دې سره باطل عقاید بیخکندي شوې ده ځکه باطل عقاید هغه فرق باطل اکثر شرک د مایل دي او په دې کې د شرک بیخکندي شوې ده د ټولې دنیا په فرق باطل او باندې دهریانو ملاحده او مرتدانو زنادقو یهود او نصارا او مشرکین او چې هغه څه نه څه شرک کړي په ټولو باندې رد توحید کامل پکې ثابت وبه قال حدثنا الى اخر من عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه وكان يخرج لاصحابه صلاته فيختم به قل هو الله احد امیر صاحب چې هر منځ ختمو دو صورت آخر به پکې قل هو الله ویل چې واپسی وشو رسول الله تاسو کدا ولې وای صاحب له وانا اوهب د کی صفت د رحمان بچا د چې احد د واحد د صمد او زما دی الله د ذات او صفات سره مینه د حضور توای د امام صاحب ته وای ان الله يحبه چې الله بد سره محبت کوي ستاسو الله ذات صفات خو دي ته دی الله خو خیال باب قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى سوال او جواب چې تاسو رحمان در او رحیم در رحمت رحمت رقت القلب ته یا الله د قلب او رقت نه منزه د انفعالی ماده ده کنه نو ته به وای چې کله د یو اسم اطلاق په معنا موزلو په الله نشي کېدای لازم نه معنا لازم د رحمت سره احسانات دي عام احسانات او رحمتون والا او خاص والا وبه قال حدثنا محمد الى اخر به قال حدثنا ابو النعمان الى اخر باب قول الله تعالى اني انا الرزاق ذو القوه المتين وسوګور دلته دی الله صفت ثابت کر رحمانیت دته واستګور هر باب کې بزت تانه تاسو کوم چې دلته کوم صفت ثابت کر باب قول الله اني انا الرزاق دا صفت فعلی ده او دا مخ کې صفت او سو ثبوتیو او صفت جمالیو و دا رزاق صفت فعلی ده قوت دیم صفت فعلی ده زما مضمون طاقت او زټولو ته رزق ورکوم هغه صفت فعلی ثابت اڅوک چې نفي د صفات فعلیه او کوي په غیر رد راغه جهم مرجئه ال وبه قال حدثنا الى اخر النبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احد اصبر وسو ور د صبر اطلاق په الله باندې وشو حبس النفس دې اطلاق په الله کېږي نه هیڅوک هم دومره تحمل او برداشت نشي کوي په یو اذیت چې د متکلم د خلې نه واوري څومره چې الله برداشت کوي یدعون له الولد یهود ورته بچی ثابتې عزیر نصارا مشرکان ثم يعافيهم الله تینا دفع د مزورت کوي دفع د عام وبا بلا خصب مسخ په نه ويرزقهم جلب منفعت کوي باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه ګوره عالم الغیب کې کوم صفت ثابت شو علم صفت ذاتی ثبوتی دی باری تعالی دا دی په هر باب کې دا کوشش کوي چې صفات ثابت کیو په نور رد وکړي وان الله عنده علم الساعه وانزل بعلمه وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه اليه کتاب التفسیر کې دا ویل پورا تفصیل سره قال ابو عبد الله قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما به قال حدثنا خالد بن مخلد الى اخره به قال حدثنا الى اخره انه من عائشه رضي الله عنها قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو کچا درته ویلې چې نبی پاک الترب لیدل دا وی دا مخ کې یو ټکی پات شوخه زاغه بدی کې اوس راشي چې محمد علیه السلام د سر پستر ګورب لیدل په ليله المعراج کې فقط کذبه هغه وای جنا د زړه پستر ګو باندې لیدل نه او د ابن مسعود رای دار چې د سر پستر ګو باندې لیدل نه دو ځلې دی الله سره ملاقات شوی دی یو ځل د سر پستر ګو په شپه د معراج یو ځل د زړه پستر ګو منامی معراج کې او دا څه کې دی کې څه قباحت او بدیت لیکن دلته مور بی وای الله فرمای لا تدرکه الابصار دلته د آیت کې ورپسې ټوکړه او هو یدرکل لو وکې دا اوس دو داوی دي دو دلیل دي دو داوی دي اوله داوا لا تدرکو الابصار سترګ والا الله نشي لیدای دا یو داوا شو وهو يدرك الابصار او الله مبصرات ویني دویمه داوا شو هر داوا دلیل غواړي دلیل ور سره ذکر د دواړو سره لا تدرك الابصار لانه لطيف لطيف ذات بڅنګ ته وګوره
نورانی ان اراه اخو نور ذات د څنګه وهو يدرك الابصار لانه خبير لانه دغه دلته لطیف او خبیر دواړه ثابت شو کنه او دا دی الله صفاتونه دي کنه دي وزدا چې په دنیا کې ولې نشو لیدلې دا ځکه چې دی الله پاک ذات او صفات لا محدود دي د آیات کې لا محدود بشمیره د انسان او د انسان حواس او عقل دا ټول محدود دي قانون دا د علما وایي چې لا محدود احاطه په لا محدود نشي کوي زه محدود ما عقل میں محدود دا حواس میں محدود دی دی الله ذات او صفات لا محدود دی نو دا محدود پلا محدود و بڅنګ احاطه کوي دویم واوره دنیا کې دی الله پاک ملاقات ځکه نشي کېدای چې دا دنیا او ما فيها فانی ده او ذات دی باری تعالی باقی ده د فانی له باقی سره په بقا کې مناسبت نشته او آخرت کې بکیږي ولی التبا لم باقی جنتیان بم باقی وي اول ته به د سر بسترګو باندې ګورو بیا به جنتیان هم لا محدود شي مرګ ختم شو کنه ځواني به هم لا محدود نعمتونه درېمه خبره راته دا وکړه مولانا صاحب الله په نهایت درجه د تنزه کې ده پاکی کې او بنده په نهایت درجه د قدرات بشري ګناهونو کې ده مناسبت شته څلورم دا وایا چې بنده په نهایت درجه د صفر زمکه کې ده او الله په نهایت درجه د علو اسمانونه بره ده نو دا سافل به علی څنګه ګوري او په جنت کې بیا مناسبت پیدا کیږي آخرت وای ومن حدثك انه يعلم الغيب وقد كذب يقول لا يعلم الغيب الا الله خپل بس او کچا غیب دان منګوي علم غیب عطوي الله ورته ور کړی ده خو خپل غیب دان دا وکی هغه نو هغه لا يعلم الغيب الا الله او که څوک وي چې رسول الله غیب دان امور بيبي وای چې دا دروغ وای نو منګوي چې غیب دان په اعتبار د ذات سره هغه ذات وي چې درې صفاتې کم درته ویلو منشأ د علم ذات دی عالمي علم په مکان په ما یکون علم محیطی وزمکه اسمانون او تحت الثرى پورې باب قول السلام المؤمن دې کې کوم صفاتونه ثابت شو سلام او مؤمن امن ورکون کې اله وبه قال حدثنا احمد بن يونس الى اخر باب قول الله تعالى ملك الناس ور ملک بادشاہی دا صفت الله ته ثابت شو فيه ابن عمر دې کې مرفوع روایت په باب کې ابن عمر کړه ده اوس کده سي زین راضی تاسو نه څوک ته بوسو کې چې ابن عمر روایت کړه نو ولې را نوړ هغه ټول تفصیلی روایت د ته په معیار برابر نو اله وبه قال حدثنا احمد بن صالح الى اخر باب قول الله تعالى هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزه ولله العزه ولرسوله ما علم بعزه الله وصفاته بالکل په عزت الله باندې قسم صحیح ده عزت عزیز حکیم دا ټول دی الله تعالی صفاتونه دي قسم دی الله په ذات او په صفات دواړو باندې روا ده ولی قسم په هغه مقسم به باندې کوا چې ته دی هغه د تعظیم قصد و اراده لري او زما دی الله د ذات او د صفات او د تعظیم ایمان ده کنه ده نو قسم به جایز ده وقال انس رضي الله عنه الى اخره وقال ابو هريره رضي الله عنه الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون وبه قال حدثنا ابن ابي الاسود الى اخره وقال لي خليفه الى اخره باب قول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والارض ګور دلته صفت خلق فعلی صفت ده کنه ده دا تاسو اوس معلومیږي بخپل باندې دا صفت ذاتی ده دا ثبوتی ده دا سلبی ده دا فعلی ده زمکه به خالق خلق کوي خلق صفت ده خالق اوس دا څه ده کنه ده الله شبه وبه قال حدثنا قبيصة الى اخر باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا او دا الله سمیع او بصیر دا صفت ذاتی دي سمع الله اوري بغیر د قوه د سامعين چې زمونږ لا کا سمعنا الله تعالی ویني لا کا بصرنا من په سمع او بصر کې آلات ته محتاج ای آلات ته محتاج سميع بلا سمع او بصير بلا بصر ال وقال الاعمش الى اخر من عائشه رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها دا دی عباده بن صامت بی بی و حضرت خوله
چې ښه ډېر بچي راوړو نو خاوند ورسره زهار وکړه راله حضور ته شکایت کوم قربان چې زه ځوان وم ځواني مې د ختمه کړه ښه ډېر بچي مې و چې زه بوډۍ شوم ما سره زهار وکړه نو الله پاک د دې بوډۍ دا خبرې په عرش کې واورېدې بیا به چې کله حضور سره دا ودرېده نو تر هغې به حضور نه روانېده چې دا وایي د دې خبرې الله په عرش کې اوري محمد به په فرش باندې نه اوري الله وبه قال حدثنا سليمان بن حرب إلى آخره وبه قال حدثنا إلى آخره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة قل قربان یو مخصوصه دعا راته وایي چې نوافل کې وکړم وی دغه دعا کوي انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي دا داس جامع معنی دعا ده چې بس ټول واړه زاړه ګناهونه پرخکارا خطاګان ترکل افضل دا ټول به درته معافي له وبه قال حدثنا الى اخره ان عائشه رضي الله عنها وحدثت ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام ناداني دا د طائف واقعه وا د طائف چې تا ته ورغلی دعوت د توحید او قوم تا ته سو ویلې الله دواړه خبرې واورېدې اوس ما سره فرشتي راغلي ملک البحار ملک الفل جبال ملک الرياح حکم کوه سمندر پې راوړئ که غر پې راوړئ که سیلۍ وین اللهم اهدِ فانهم لا يعلمون الله باب قوله تعالى قل هو القادر ګوره قادر دا قدرت صفت دی باری تعالی ده که نه ده الکه صفت ذاتی کم یو ته وایي حاجي صاحب چې باری تعالی د هغې په ضد نه موصوف کیږي د قدرت ضد څه ده عجز په عجز الله موصوف کیدی شي چې عاجزه ده نو اوس وګوره دا علم شو دا قدرت سم او بصر دا د الله تعالی ذاتی صفت شو الله وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الى اخره باب مقلب القلوب وقول الله ونقلب افئدتهم یا مقلب القلوب رسول الله بچ کله قسم اول خو بینک او کو به والله لا ومقلب القلوب نعم ومقلب القلوب وس مقلب تقلیب ته تقلیب فعل د مقلب د صفت فعلی ثابت زما د قسمی په غزاد چې زړونه اړی راړی کفر نه اسلام ته دلالت نه هدایت غفلت نه حضور ته ونقلب افئدتهم الله وی زد د زړونه را اړوم د کفر نه اسلام دلالت نه هدایت ته جهل نه علم ته ابصار او د دې سترګې وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان الى اخره باب ان لله 100 اسم الا واحدا دی الله تعالی سل نمونه دی مگر یو نه دا چې دسم ویل شو ان لله 99 اسما لیکن استثناء سره کلام کې قوت راځي تاسو ته پته ده او دا کرنګ بل دا تاسو چې ویلیو چې ایمان بزو و 70 شعبتن نو بیا دی هغه سره د تلبیس دی وجنه دلته ترجمه کې بدل ک تعلیق راوړ په استثناء یو کم سل نو دا سل چې دی یو تیرا کوس کړه ازمکه ته او دغه یو صفت رحمت دی وجنه ټول مخلوق په خپل اولاد ماته مهربانه ده او چې قیامت سی هغه یو بم ورسره کی سل بشي سل په سل کې به خپل خاصو بندگانو ته ورکیل قال ابن عباس رضي الله عنه ذو الجلال العظمه البر اللطيف من احساها دخل الجنه یو خبره د اسماء الحسنا موږ نه جنکی ته کړه دي موږ سره مدرسه وړي هر ورځ داسې وای چې خوند کوي موږ ته یاد نه چا چې زبانی یاد کړه چا چې په حفظ یاد چا چې ترجمه او معناګان یاد کړي چا چې اسماء الحسنا خپل ورد وګرځو وظیفه تراغه نو د کیږي چې دا ونه وای دخل الجنه د جنت ته تل یقیني دی لکه زمانه ماضی یقیني ده یا جنت کې به اعلی منازل ته الله بوزي وبه قال حدثنا ابو اليماني الى اخره باب سؤال اسماء الله تعالى والاستعاذه بها الله رب ذو الجلال نه یو شی غختل دی الله په نومونو باندې لله الاسماء الحسنى فادعوه بها او دی الله په ذات باندې استعاذه پناه غختل دی او شر او فساد او فتنه نه وبه قال حدثنا الى اخر نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه الکه د صادر په پیڅ کا ک بشتره د ورځ ټوله کړي نه وسار تلار زمو طالبان خو د کال اول کې غوړی اخره کې ټولي وې د صادر په دې پیڅ کا باندې داوود سانډول تا ته پته نه لګي چې ته وته استا بسترې ته چې ته زهريله حشره نه راغلي ټک درنه کې دا موږ په دې سترګو دالي دلی لړمان پراتو په توشک باندې لز دولز دانه طالب په قسم لاست بل په باندې आवाज وکم دوره او سفر د جهاد ویلکه پات لړمان پراتري د باندې ټکو نه لګاو چې د بیرته پات د لړمانو منډه کړه حضور وای دا څنډي د صادر په پیس کا او کپټول صادر څنډي داخل طرف باندې ځکه په توشک بغردي نو که ګردي دنه نه براشي بهر بنخ کاریګل
وبه قال حدثنا مسلم الى اخره به قال حدثنا سعد بن حفص الى اخره به قال حدثنا قتيبة الى اخره به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الى اخره به قال حدثنا الى اخره من عائشة رضي الله عنها قالوا يا رسول الله ان هنا قوم حديث عهد بشرك قربان دلته خلک راغلي نوي مسلمانان دي ټوکرۍ کې شکور کې غوخي خرڅي په سر باندې ګرد ګرځي کوڅو کې او نوي مسلمانان دي آیا موږ د دینه غوخه اخیستې شو په خوله خړلې شو رسول الله وی وای خلی او بیا هغه په حق بسم الله ور باندې وینو د دې معنا دا نه ده کله ذبح په وخت کې بسم الله پاتې د هغه کې مقام جوړي معنا مسلمانان دي شان د مسلمان دار چې دا به الله په نوم ذبح کوي خ ګمان پکار ده نه بد ګمان او پاشو په خېدون او د خوراک په وخت تاسو بسم الله خپل وویل وبه قال حدثنا حفص بن عمر الى اخره به قال حدثنا حفص بن عمر الى اخره به قال حدثنا ابو نعيم الى اخره باب ما يذكر في الذات والنعود واسماء الله مولانا سے مبارک آغا احادیث چې هغه ذکر کیږي په حق د ذات دی باری تعالی کې او نعود او صاف دی باری تعالی کې او په نمونو دی باری تعالی کې چې د ذات اطلاق په باری تعالی باندې کېدې شي کنه شي کېدې نعوت اطلاق په باری تعالی باندې کېدې شي اسم اطلاق کېدې شي او بالکل دا ټول کېدې شي او دې کې تا تداوی چې په دې کې وقال خبيب وذلك في ذات الاله وان يشاء اچھا کافرانو ونیو او بیا ورته چې تا ټوکړه کوي کای مېرو دی الله په نوم ده الله به زما په دې ټوکړه اندامونو کې او جوړونو کې خیر او برکت ذات الاله دی او صحابي له کوته نه دی ویلي چې قول فصیح بلیغ عرب حجت وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه الله تاسو ډارای د نفس نه غرض د امام بخاری دلته دار چې د نفس اطلاق په الله باندې کېدی شي امام بخاری باز ویل کوم معتدله چې د نفس اطلاق په باری تعالی نفس مرکب دی اعضاونه او کوم شي چې ترکیب هغه حدیثي نفس او حدیث د والله قدیم د څنګه منګه وي په قران کې په خپل الله اطلاق کړي و يحذركم الله نفسه الله تاسو د نفس نه نو اطلاق د نفس په الله باندې مشاکلتن ده او اثبات د نفس په الله باندې کما یلیق بشانه ده د نفس نه لګه زمنګل باب وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وبه قال حدثنا عمر بن حفص الى اخره به قال حدثنا عبدان الى اخره به قال حدثنا عمر بن حفص الى اخره باب قول الله تعالى كل شيء هالك یعنی تا ته پته لګیږي چې دا مقررات دي کنه هر شی په پنا کېږي الله وجه دی وجه اطلاق په باری تعالی باندې څنګه بالکل جائز ده خدا دا چې لا کا وجهنا کما یلیق بشانی څنګه چې دی الله په شان سره مناسب هغه شان د مخ لري کوم اویله تعویل کوي رضا غدي هغه کار ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الى باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني ګور نوح علیہ السلام تعالی وای کیشته جوړاوه زمنګ په نگرانی کې عینی د عین اطلاق قبل الله باندې وشو بالکل کما یلیق لک عیننا تغذی اے تتب هر څه اسباب تر خېټه پورې زبر برم زمانی گرانی کې کیشته جوړاوه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره به قال حدثنا حفص بن عمر الى اخره باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور مخکې ویل چې دجال برازي دی خدای داو بکې کانای د پیوستر ګوډون ته د بل سپک سترګې لکه د انګور په شان ته د وخکالی نه راوته بدرنګا او الله تعالی لیس بیعور دی الله دواړه سترګې برابر ګوره د سترګو نسبت الله ته وهو الخالق خالق تخلیق کی صفت خلق ثابت شو البارئ او بارئ هغه ته چې بغیر نمونه نه بغیر سیمپل او بغیر ماده نه یو څه پیدا کوي المصور د مندو پرهیمونو کې نطفه ته تصویر ورکړي وبه قال حدثني اسحاق الى اخره باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي او بس دې زبانه له پتره دا ترمذی شریف له